معاشره کې نن سبا یوه خبره تقریبا عام ده او ډیره پیلاو ده او تقریبا هر کور د هغې نه پریشانه ده. هغه ده چې پلور د زوی نه ګیلهمان ده، زوی د پلور نه ګیلهمان ده. زوی یې چې په پلور کې مې سړیتوب نشته او پلور یې چې په زوی کې مې نشته. دا خبرې ویلې کېږي، حالانکې دا یوه خبره کله کله مو ته سوچ ترسي چې یاره الله تعالی جل شانه د پلور تذکره په یوه داسې زوی کې کړی چې د هغې نه سړی اندازه وخوستلی شي چې د پلور رشته د والدیت او د ولدیت رشته ده، خو ډېره انتهایي خوږه رشته ده. الله تعالی جل شانه د خپل محبت سره تقابل په بنیاد باندې په هغې زوی کې د والد تذکره په ټولو نه اول کړی ده. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم الی آخره احب الیکم من الله ورسوله، چې که تاسو ته د خپل پلارونه او د خپل اولاد وغیره 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 دا په الله تعالی او په رسول او د الله تعالی په لیار کې د جهاد نه ډیر محبوب وي، فتربصوا حتی یاتی الله بامره، نو بیا انتظار کوئ چې الله تعالی جل شانه په تاسو باندې عذاب نازل کړي. نو دلته کې د پلور تذکره وي ته په اوله شروع کې وکړه، سړی اندازه وخوستلی شي چې یاره دا خو د پلور رشته لکه چې ډېره زیاته خوږه وي چې الله تعالی جل شانه د خپل محبت سره د هغې تقابل وکړه. او معاشره کې مشاهدات څه ده؟ مشاهدات تقریبا دغه ده چې پلور د زوی نه ګیلهمان ده او زوی د پلور نه ګیلهمان ده. د دې وجه دا د عزتمندو چې اصل نه د حقوقو رعایت نشته، یا خو سړی د خپل یو تر بله حقوقو نه خبر نه وي، او یا که بیا خبر وي بیا هغه نظرانداز شي، هغې رعایت نه وساتلی شي، نو کله هم چې د انسان خصوصا د مسلمان د هغې قدمونه د شریعت د لیارو نه دالې دورې درومي، خامخا به فساد وجود تر درومي. دې کې دویمه خبره نشته، نو ځکه معاشرې هغه د فساد او د بګاړ شکار شوې. نو روحاني چې کوم رشتې وې د انبیاء کرامو سره، د اولیاء کرامو سره، د مشایخو سره، د هغې بیان وشو. نن نه انشاءالله نسبي او نور عام رشتې هغې بیان شروع کېږي. نو په هغې کې ټولو نه اول حضرت د اولاد حقوق لیکلي، شاید چې د هغې وجه دا وي چې د اولاد حقوق ډېر نظرانداز کېږي. د والدینو د حقوق خو بیا هم څه نه څه رعایت شته، خو لیکن د اولاد د حقوقو د هغې رعایت بلکل نشته. دا خبره ډېره عجیبه غوندې لاګي د نن سبا د معاشرې د رفتار د وجې نه چې یاره د زوی هم څه حقوق شته په پلور باندې. دا خبره عجیبه غوندې لاګي، خو به هر حال د هر چا حقوق په شریعت کې محفوظ دي. اولاد د الله تعالی جل شانه ډېر لوی نعمت ته، په هغې باندې شکر ادا کول پکار دی. او دا د الله تعالی جل شانه طرف نه د والدینو سره یو امانت ده. باقاعده به د قیامت په ورځ د دې نعمت په باره کې پوښتنه کېږي. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. نو د اولاد حقوق و آداب هغه دا دي، کله چې الله تعالی چاته بچای ویر کی، اولاد ویر کی، نرینا وي ښځینه وي، نو اوله حق یې دا ده په خپل اهل و عیالو باندې چې هغه دغې بچي ته اذان ور وکړي، په شي طرف غیږ کې اذان ور وکړي او کیڼ طرف غیږ کې اقامت ورته وکړي. دا د بچي اوله حق ده چې هغه دنیا ته راتللو سره اوله خبره هغې غیږ ته د الله تعالی جل شانه نومانه نوځي، چې د الله تعالی جل شانه نوم مبارک د هغې په زړه کې زوی ونیسي. او د دې نه علاوه دا هم
ځینو روایاتو کې راغلي چې کوم بچی ته په غیږ کې اذان وکړل شي هغه د ام الصبیان د بیماری نه او د شیطانی اثراتو نه الله تعالی محفوظ ساتي. او دویم دا چې د بچی د پوره تحنیک کول او د برکت ولا دعاګانې کول. تحنیک دې ته ویل شي چې سړی خصوصا څوک داسې نیک انسان نیک بنده څوک وي د هغې موږ تاسې پښتو کې ورته یایو چې غوښ ګی ور وڅکله والله عالم تاسې پښتو کې به څه ورته یایي خو یعنی یو خوږ شی کجوره یا څه شی هغه په خوله کې وخوري او بیا د هغې نه بعد د هغې والا د توکې اثرات هغه خوږه اثرات د هغې بچي خولې ته وچوي دې ته تحنیک ویلی شي. پیغمبر علیه صلات وسلام نه ثابت دی د حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه داسې نور کوم صحابه چې هغې ټیم پیدا شوي وو مدینې منورې کې نو هغوی ته تحنیک په کولو هغوی ته پیغمبر علیه صلات وسلام دعاګانې کولې. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې خلکو مو خپل بچي راوړل پیغمبر علیه السلام به دعاګانې ورته وکړې او تحنیک به یې هم ورته وکړه. او دریم نمبر دا چې په اوه مریض باندې عقیقه کول د بچي په خوښۍ کې که نرینه وي یعنې سړي واس برابر وي الله تعالی جل شانه فرخي ورکړي وي نو بیا په نرینه اولاد باندې دوه پسونه او په ښځینه بچی باندې یو پسه یوه وزه دې قرباني کوله دا هم مسنون دي په چاردو چې دا وکړل شي چې د کله د سړي واس وي او که واس نه وي نو خامخا دې کې ځون باندې تنګی هم نه دي راوستل پکار هغه معاشرتي دباو د وجې نه کله کله سړی بیا خامخا په ځون لازمه کړي بیا د هغې نه الټا نوره وبال جوړېږي. او څلورم نمبر دا چې اوه مریض دغې اوه مریض باندې د بچي هغه ویښته دا صفا شي چې کومه د پیدایش ټیم کې وو یعنی سر هغه باندې غر تیر کړل شي بلیډ ویچ شوي په آرام آرام سره چې هغې سره هغه ویښته صفا شي. او بیا په دې کې دا هم دا چې دغه ویښته دا سړی د وتلي وزن یې وکړي نو د هغې مطابق سونا یا چندي هغه صدقه کړي. حضرت حسین حسن رضی الله تعالی عنه په پیدایش باندې پیغمبر علیه صلات وسلام نغاز کړي وو عقیقه یې هم کړې وه د یوې وزې والا او دغه د ویښتو نه تلل وغیره د دې اهتمام یې هم کړی و خو هلته کې د یوې وزې عقیقه ځکه کړې وه چې هغې ټیم وسعت دومره ونه یوې وزې ګنجایش ورسره و نو ځکه یې داسې وکړه. او پنځم نمبر دا چې د بچي د پوره شا نوما کښېږدول بهترینه نوما نن سبا دا هم یو مصیبت په معاشره کې پیلاو شوه چې دا کوشش شروع وي چې داسې یوه نوماوې ته کښېږدوو چې هغه د بل چا نه وي بیا په هغې پسې ګرځي 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 چې د اکټرونه نومې په کښېږدي څوک څه شی کرکټ ول نومې په کښېږدي پاته نشته څه شی په کښېږدي اکثر د پوره داسې کېږي چې خلکو نوما یشتي وي د هغې نه بعد پوښتنه کوي چې جی دې څه معنا ده حالانکې دا پیله په چار وشي بهی د کومه معنا کومه نوما په کښېږدو چې د هغې معنا صحیح وي دا خو پیله پوښتنه په چار ده پیله نوما یشتي وي هغې نه بعد پوښتنې کوي چې دې څه معنا ده. او د نومې اثر دا هم تقریبا یوه حد رسې ثابت ده چې نومې اثر وي. حضرت تانوي صاحب رحمت الله علیه ته یو کاس روغ مرید یې و چې جي دا مو بچای ده بس چې کسې بیا هر ټیم دا زخمي وي څه مصیبت خو ور جوړ وي یا چې ته ورزېدلی وي یا چې ته په څه شي لګېدلی وي څه تکلیف خو دې ته خامخا ور جوړ وي. نو حضرت نه پوښتنه وکړه چې نو ما دې څه په یاد شي ویل چې کلیم الله نو هغې ته وفرمیل چې نو ما یې بدالکه سلیم الله وې ته کښېږده. علماء کرام طلباء کرام نسته دي کلیم الله دوی معنی کوي یو د الله تعالی سره هم کلام کېدل هغه د موسی علیه صلات وسلام صفت او یو دا چې د کلم نشي نو جراحت ته زخم ته ویلی شي چې هغه کاس فعیل به معنی مفعول چې الله تعالی زخمی کړی وي نو ته نو ما دغسې پوه شي چې الله تعالی به هر ټیم زخمی کوي نو ما مې ته بدله کړې چې سلیم الله یې که سړی ټیک ټاک شه بس دغه ګیلای بیا ختمه شوه. نو به هر حال یوه ښه نوما کښېږدول ځنه داسې صحابه کرام وو چې هغې ته پیغمبر علیه صلات وسلام نومې بدلې کړې وې د هغې موجوده نومې هغې ښې نه وې معنی لحاظ سره یا څه لحاظ سره نومې ته بدلې کړې. او شپږم نمبر ده چې د اولاد د صحت ډېر خیال ساتل داسې شیونه
چې هغه په صحت باندې غلط اثر غورځوي د هغې نه د هغې ساتل. مثال کې طور پر داسې غذاګانې ورکول چې هغه حلال هم وي او صحت بخش هم وي، نقصان ده نه وي. اوم نمبر دا چې اوم مریض باندې بهتره دا دو چې د بچي ختنه وشي، نرینه بچای چې کوم وي د هغې سنتي وشي په اوم مریض. که د اوم مریض نه خطا شي نو بل وخت وشي خیر ده، خو چې د 7 سال کې اندر دا شی ضروري ده. اب پله بیا وړ کستر شي بیا هغه غلط اثر پرې وځي. او اتم نمبر دا چې د وړ کې د اولاد دینی تربیت او هغې ته حسن ادب ورښیل. دا د خپل اولاد ټولو نه غټ حق ته او ټولو نه تفصیلي دا ده چې بی سړی به د خپل اولاد دینی تربیت کوي څنګه. دا یوه ډېره مشکله مرحله ده چې د خپل اولاد دینی تربیت دا به څنګه کېږي. دینی تربیت دا بلکې نفس تربیت هر سړی غواړي، هر والد غواړي چې د مو بچای هغه ښه انسان جوړ شي. یو هم دا نه غواړي چې مو بچای د غلط ستر شي. او خپل واسره سه غریب کوشش هم کوي چې دا زه په ښې لارې باندې روان کړم، خو هغه تربیت حاصل نه کړي. هغې وجه کله کله دا هم وي چې موږ تاسې پوه نه وو چې یاره دغه ښه تربیت په څنګه کېږي یا دینی تربیت په د خپل بچي څنګه کېږي. نو تفصیلي خبره ده انشاءالله حضرت هم پورا تفصیل سره لیکل یې، هغه به انشاءالله بیا سبا بیانوو چې سړی به د خپل اولاد دینی تربیت او خپل بچي ته حسن ادب هغه څنګه